دغه کهاني د عافیه صدیقي ډېره زیاته دردناکه ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملم چې ټول به روغ جوړ یې. تاسو ته معلومه ده چې سینیټر مشتاق احمد صاحب امریکا ته تللی دی د عافیه صدیقي د رهایۍ لپاره. د سینیټر مشتاق احمد صاحب سره یو وکیل او د عافیه صدیقي خور هم په دغه ګروپ کې شامل ده. هغوی هم د دغه سینیټر مشتاق احمد صاحب سره امریکا ته تللي دي. نن د عافیه صدیقي سره د دوی ملاقات وشو په جیل کې. دغه ملاقات څنګه وشو او په څه طریقه باندې وشو؟ عافیه صدیقي دغه خپلې خور ته څه وویله؟ دغه ټوله کهاني سره شریکوم، خو ډېره زیاته دردناکه او ډېره زیاته افسوسناکه کهاني ده. کوشش وکړئ چې دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او په اخره کې زه تاسو سره یو ډېر ضروري پیغام شریکوم. نو کوشش وکړئ چې ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او ضروري مخکې شیر کړئ. دغه ملاقات تقریبا 2.5 غنټې په د جیل یوه کمره وه. په هغې کې یو داسې پیړه شیشه چې دی هغه لګېدلې وه او عافیه صدیقي هغه سایډ ته وه او سینیټر مشتاق احمد صاحب او د عافیه صدیقي خور دې سایډ ته وه او د عافیه صدیقي د خپلې خور سره هغه مصافحه یا مطلب لاس ملاول هم نه دي شوي. دومره مطلب هغه سختي وه، خو بهرحال هغه ملاقات وشو. دغه ملاقات تقریبا 2.5 غنټې وه او په دې کې یو لومړۍ غنټه چې کومه وه هغه کې عافیه صدیقي صرف او صرف په خپل ځان باندې چې کوم ظلمونه په دې باندې تېرېږي روزانه هغه تکلیفونه د هغه یې خپلې خور ته بیانول. دغه یوه غنټه ټوله دغه تکلیفونو او په دغه مشکلات کوم چې عافیه صدیقي د هغې سره مخ ده دغه خپل خور ته بیان کړل. عافیه صدیقي دغه خپلې خور ته وویل چې ما ته خپل بچي او ما ته خپله مور ډېره زیاته یادېږي او هغې ته دغه پته هم نشته دی عافیه صدیقي ته چې د دې مور وفات شوې ده. تاسو ته معلومه چې څو ورځې مخکې د عافیه صدیقي مور چې ده هغه وفات شوله. الله تعالی دې وبخي، الله تعالی دې د عافیه صدیقي رهایي هغه ممکنه وګرځوي او الله تعالی دې وکړي چې زر ته زره دغه عافیه صدیقي رها شي او پاکستان ته راشي. سینیټر مشتاق احمد صاحب وایي چې د عافیه صدیقي چې کوم مخامخ غاښونه دي نو دا هم کټ شوي دي، دا هم مات شوي دي او د هغې وجه دا ده چې په جیل کې په دوی باندې حمله شوې او له دغې د وجې نه د دوی دا چې کوم غاښونه دي هغه هم مات شوي دي او دوی په سر باندې یو چوټ خوړلی دی، یعنې په سر باندې ګوزار خوړلی دی او دغې د وجې نه چې کوم د اورېدو صلاحیت دی نو هغه هم کم شوی دی. الله تعالی دې په موږ ټولو باندې او خاص کر په عافیه صدیقي باندې خپل رحم او کرم وکړي. یقینا چې دغه کهاني د عافیه صدیقي ډېره زیاته دردناکه ده. سینیټر مشتاق احمد صاحب په دغه ملاقات کې ډېر زیات خفه شو. زه ټولو کتونکو ته دغه یو پیغام ورکوم چې د عافیه صدیقي لپاره په هر پلیټ فارم باندې اواز چوت کړئ، په ټویټر باندې، په فیسبوک باندې، په هر یو پلیټ فارم باندې تاسو د عافیه صدیقي د رهایۍ لپاره اواز چوت کړئ چې هغه رها شي. دغه اواز موږ ته پکار دی چې دغه موږ هغه ځایونو ته ورسو چې کوم ځای کې د دوی رهایي د کوم ځای نه چې د دوی رهایي ممکنه ده. زموږ اعلی حکامو ته، زموږ حکومت ته پکار دي چې د دوی لپاره د دوی د عافیه صدیقي د رهایۍ لپاره کوشش وکړي، د دوی د رهایۍ لپاره کار وکړي او د دوی د رهایي ممکنه وګرځوي. ځکه چې که چېرې زموږ د حکومت د سایډ نه دغه اواز چوت نشي، د دوی لپاره د رهایۍ لپاره څه ونشي، نو یقینا چې دا به زموږ ډېره غټه بدقسمتي وي او موږ به همیشه د عافیه صدیقي مجرمان وګرځو. نو پکار ده چې زموږ اعلی حکام، زموږ حکومت د دې لپاره اواز چوت کړي، د دې لپاره کار وکړي او د هغې د عافیه صدیقي رهایي ممکنه وګرځوي او هغه خپل وطن ته، خپل پاکستان ته راوستلی شي. انشاءالله چې د سینیټر مشتاق احمد صاحب دغه کوششونه، دغه محنت به ضرور هغه ثمره راوړي. ضرور به انشاءالله عافیه صدیقي ته رهایي ملاویږي. ډېره زیاته مننه کوم د وخت د راکولو. د لوی الله په امان.